أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية سورة إخلاص مكية په هجرت نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نه مخشر نازل ده په داسې سلویر آیتونه دي په دا صورت سے بنیادی الله پاک جل وعلا شانه د خپل صفت جل وعلا شانه هغه صفاتینه بیانوي چې ز سرنګ جامع د صفات دا او مقصود علی دوام دا او غنی دا د ټول مسوانه او دای د هم جنسیت نه د سرنګولی نه چې نعوذ بالله خدای چا غوندي دا دینه خدای پوکتا او بل په نصراب نرد کو چې دی په تسلیث باندې عقیده لري یقین لري چې پلور زیای روح القدس پلور نعوذ بالله الله زیای عیسی علی السلام روح القدس جبرائیل امین په درې عقیده دو الله په باندې رد کو او په مشرکین باندې الله پاک رد کو چې دی الله تعالی نه زمان داور ثابتوي شان نزولی داستا زنا مشرکین جاء الى رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته زنا مشرکین نور زنا روایت شې مختلف پیر لاس دول تفسیرین میگا پر کتل پرشه چې يهوديون و تر ول زنا شجباج روایتین دي بیا دوی ویل یا محمد صلی الله تعالی علیه وسلم یا رسول الله نبی لیک صدا سے منحوس کوم دا یا محمد په خپل نوم بیلی صف لنا ربک مشت خپل رب ورشه چې سرنګ دا امن ذهب هو نه تو خدای نعوذ بالله دا سری زری نه جوړ دا ام من فزه کا سپین زری نه جوړ دا ام من زبرجد کا د زبرجد نه جوړ دا ام من یاقوت کا د یاقوت نه جوړ دا فنزلت بلا آیاتنا نزل شل قل هو الله احد الله الصمد الا فرمای قول وتو یو نبی صلی الله تعالی علیه وسلم هو الله الا پاک احد یک یودا اد سره بار حل پوزات او په صفات شه حص کمال او شریک نشتا ادی و جنازه د اغرب عبادت کن چې یکتا دا بمثل دا او هغه ذات ادعوکم لعبادته چې زه توسیا د هغه عبادت تر بل هو واحد احد لا شریک له چا واحد احد لا شریک له دا ولا شبیه له ولا نظیر د سره مثل یا نشتا د قسم بل یا نشتا نه په ذات شنه په صفات شي او نه د په افعال شي ازکه دای واحد احد ذات وی چې دا شی آیات شي کول هو الله احد په نصراب نه رد وشو نعوذ بالله دی وی چې اب ابن روح القدس اب منا الله لك اسم خبر وکړه ابن منا عیسی علی السلام نعوذ بالله چې عیسی علی السلام د الله پاک زیاد استغفر الله روح القدس جبرئیل دا درې خدایون دي نه نشته او په مشرکین باندې بهر حال رد وشو علاوه چې نه قول وته هو الله احد الا یک یودا او بل دي چې بیا په مشرکین باندې رد کو لو كان فيهما آلهة الا له لفسدتا وته یو نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کچره په مختم زکا پاسمونه او پمزکه شنیره خدایون وای الانا مسوا لفسدتا دی به جنگ جګړه سره کړیو بل چې رجارو ولا بل چې نه ما کا مسلمان ډیر کمزوري انسان وو خلی غا خوانو کوي ټچ موبایل نه چې سوي ته ونه وای بل چې نه ګول زبې بریتینا چګم ها دا کیسه به کړی نعوذ بالله بیا به سره دولې دی وای نه به خدای وای نه بسمینه او نه به سوي تسهیل کې دغه شی وی عالم ان وصف الله تعالی بالواحد له ثلاثه معان الا چې دا ویل قول هو الله احد چې الله یک یودا وی چې دې درې معنی دي د درې سره صحیح دي اواله ولدا انه واحد لا ثاني معه الله یک یودا د سره دوام نشته په خدای شي به چې دا نفي شوی عدد لره لکه مشرکین وی نعوذ بالله چې درې سو شپته یا صد پوسه په دینه ډیر خدایون دي په دې باندې رد شو چې دا وی چې نه الله پاک یک یودا ډیر نه دي دویمه خبره دا وشو انه واحد لا نظیر ولا شریک له چې الله مثل او شریک یا نشته لکه وی چې پرونکای داسته لکه پرونکای نعوذ بالله دی به چې الله پاک دستر کا عیسی علی السلام الله پاک دستر کا عزیر علیہ السلام ازکه دا زمن دی نعوذ بالله استغفر وی چې ناز داسیا نه او درېمه خبره دا چې الله یک یو دا تقسیمی جنا بعضیت نه قبلوي دا په مشرکین باندې بار حلت شو چې دی به چې الملائکاتو بنات الله دا ملائکه دا د الله لینه دي الله بل دی چې نه سش کې متعلقه ثابتوي مو خوشدا نشتا افمن يخلق كمن لا يخلق نه هغه ذات چې پیدا کول کړای شي دا پوشان د هغه کسونه کېدای شي چې پیدا کول نشي کړای لکه تصویر متعلق نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم براکوي اشد الناس عذاب یوم القیامه المصورون از یوت سخت نه سخت عذاب چلاور کوي هغه خلک ته شیک تصویرونه وګس او بل دي شرطي لعنت الله علی المصور والمصور له د الله لعنت وی دا چاکری د بدو
نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په هغې سړي چې تصویر وبوسي او چې چا نه تصویر یې ایستل شي. او بل دی بخاری شریف حدیث ته چې په هغې خال کې باندې د الله لعنت ته یضاهئون چې دوی مشابهت کو د الله د خلقیت سره الله بین دامیه پیدا کوي نر ښځې ځوانور چې څه دی هر شی دا یې دې غوندې بیا د ډیجیټل کیمرې والا تصویر په مخ نه ډېر انتهایي زیات ګناه ده مخ ګناه وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک دا یې مبارک په یو میشن باندې لاږي وی چې چېرته چې چک کابر ووینه په لویشت نه چک اتړانګه وا او راوای الویشت سره برابر په دې نه به چک نه پرېږدي خالی شي په دا میشن لاږلی او ولا رأیت تمثالا چېرته چې ته تصویر وینې فتمسته مخ یې ړانګه وه بیا دې وجه نه که بتون دي که تصویرونه دي که څه دي که ډیجیټل کیمرې ول دي دا ټول په دا شرط دي دا په ټولو نه زیات خطرمند ده. دې وجه نه دی به دا ویل چې نه خدای پاک به داسې لکه پلونکی وي چې نشته داس خبرې به هر حال د الله سره شریک جوړېدل ناممکنه خبره ده. لکه اسماعیتینا وی لو کان فیهم آلهة الا الله لفسدتا که چیرې په د اسمونیو مځکې شنیره خدایونه وي د الله نه مسوا دې به خامخا جنګ جګړې کړی سره. بله خبره لو کان معه آلهة کما یقولون که چیرې الله لره خدای سره نیره خدایونه وي لکه دوی چې وایي اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا به دوی عرش التلیار جوړولی چې خو میږي خدای تو سره غوسه کړي دي نعوذ بالله میشته تنخې ولګوه میشته داس وکړه میشته داس وکړه بل دې سړی چې داس نه دو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله الا الود نه دني ولا الا لينا زمن نشته او نه مناسبه دلاره دا خبره اذا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض بیا یو بل بدمشي سره کړای یو بل به بار خل سره ویلای چې ګوره خدا خو مو کړی دي او بل خدای به ته چې دا موداس کړی دا دیندونه عقیده نعوذ بالله چې یو خدای په بل غالب شو بل خدای پړ کړو بیا بل خدای په بار شو پوښ دې مردوړه عقیده ده بدترین عقیده په کافر شي دیندونه دي. الله وی چې الله الصمد الله داسې ذات ته چې بنیازه ذات ته چاته محتاج نه ده په ټول حوایج شي په ټول حاجتې شي په ټول درموند شي میشتو سپیڅ چاته سینتی زوري کی الله ته به میشتو سینتی کی. بیا په عیسایونو باندې رد شلم یلید د سیک الود نه د ژولینې دای د چا پلور نه ده لم یلید منه دای د چا پلور نه الودین اندې ژولي نه بارخله د زمان شته نه د لین شته لکه عیسایون وی چې هغه عیسی علیه السلام خدای زیاده نعوذ بالله او یهودیون وی چې عزیر علیه السلام د خدای زیاده ملائکه هغه ثابتوي چې خدای لینه د مشرکین د مکی ولی چې داس نه دو الملائکه بنات لنا الملائکه مخلوق ته الله ده الله پاک د نور نه پیدا کړی دي. بل دي شلاوی بدیع السماوات والارض بنامونه پیدا کوین کې د اسمنه او د مزکه ده ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبه الله اسمون مزکه بغیر بنامونه پیدا کړی دي. بیا د الوت چیرته ده چې د شزان نشته مو شزان نشته بیا الوت چیرته نه ثابته وي عجیب خلک ولم یولد او دای د چا پلوریان ده دای د چا نه زیږدلانه ده بهرحال دا به داس نه وي چې لم یلد ولم یولد مخکې ما خبره کړې وه چې دا لحن جلی ده یعنې غوټه غلطي ده دا به لږ کې واو پسې جوتوي لم یلد ولم یولد لم یلد دا سیک زیږول یعنې د زمن یا نشته ولم یولد نه دای د چا نه زیږدلی ده دای د چا زیای نه ده لکه دی په درویغه نعوذ بالله په الله باندې غاور ثابتوي چې پلونکی دا د الله زمن دي دا لیڼه دي دا ښه دي. ولم یکن له نشته لا لره کفوا سیول باروبار احد هیڅ سیک د الله سره په ذات او په صفات شه هیڅ کې باروبار نشته لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر الله غوندې هیڅ کې نشته الله اوریدین کې ده الله لیدین کې ده. حدیث قدسی ده نبی کریم صلی الله تعالی وسلم فرمایي چې الله پاک ویایي کذبنی ابن آدم بین دا متدرویغ ویایي الله ویایي ولم یکن له ذلک د پر دا مناسبه خبره نه دو چې دای مو باندې درویغ هرتړي وشتمنی ولم یکن له ذلک متدای زیاړ کو خود ته دا مناسبه نه دو فما تکذیبه یا دای چې په مو درویغ هرتړي سرنګ دي ادا ویایي لا یعیدنی کما بدانی یاره مو علا بیا نشي ارګرځولای نه خور ماشي چې اول خدای پیدا کړلې د معنی د سوس کې نه تو بیا خدای پاک نشي پیدا کولای دا نه ممکنه خبره خو نه دو. وليس اول الخلق باهون علی من اعادته ندوا مرغه خو ډیر سو کوي ځکه چې اول چې سړی سوچ کوي وشي ته ډیره مشکله مو ته خبره نشته بس مو توس پکون فکون څه جوړ کړي په دوا مر جوړول مو پر هیڅ مشکله خبره نه و اما شتمه یا بین دام چې مو ته زیاړ کو سرنګ دي ادا غدي اتخذ الله ولدا نعوذ بالله اعلی الودنی ولید عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام ملائکه نعوذ بالله وانا الاحد الصمد ذا یک بنیاز ذاتیا الذي لم يلد ولم يولد مناسک پیدوان دي زي چا پلوریان چا زیان
ولم یکن له کفوا احد، الله لره هیڅ سیول برابر په ذات او په صفاتش نشته. بیا تو متعلین زمون ویلار هغه کوي ثابتوي وی چې په دا صورت سره خدای پاک عجیبه بهترین خبره وکړلې. اول دا چې الله پاک د وحدانیت دعا وکړله چې زه یک یو دې ټکی نه ثابته شو، قل هو الله احد. دویمه خبره دا چې الله نقص او نقصان د خپل ځون نه لري کړ چې زه چاته حاجتمان نه یم. زه داسې خدای نه چې به توس تسیناتی کا چې اپن کای کاس خور سره مړ کوي، اپن کای بس خور سره داسې کې داس نه دوی چې الله الصمد الله بنیاز ذاته. او بل دا ثابتوي الله په درېمه خبره چې الله ازلی ذات ته مخش نه وو، ان مخش ابتدا نه وا، ان مخش بل دای وو، لم یلد ولم یولد، نه دای د چا پلور ده، نه دای د چا زیای ده. او بل خبره دا کوي خدای پاک نفي کوي چې امو مثل نشته، امو ند نشته، امو قسم شریک، امو غند بل ذات دا نشته. ولم یکن له کفوا احد، د سره هیڅ کې برابر نشته. روایت شرعي چې چا چې کول هو الله احد ویلو فکانما قرأ بثلث القرآن، لکه د چې درمه سره قرآن پاک لکه لاسی پورې چوي دمر ثواب ده. علما وی چې په داسې معانی دي، علوم دي، معارف دي. درې قسمه خبره، اول توحید ده پس کول هو الله احد، احکام دی پشه علاوه چې مو یو غنی کسي دوا درې نه او کې سستی پشه مخشه خلک خبره خدای پاک بهرحال ثابتوي. بیا دی وجن الله پاک مو تو تویای چې چا چې د قرآن شریف ویلو عملی پوند وکړلو، بیا د ټول خلاصا مو په فاتحه په الحمد شي جوړ کړه، جامع کړه. بیا د ټول فاتحه الحمد خلاصا نه جوړ مو په بسم الله شي، بیا د بسم الله ولا په بشه د ټول قرآن پاک مو په بشه سمبول کړی. بل شو صحابي ته چې یا رسول الله زه همیشه کول هو الله ډیر وی چې با ډیر محبت تو جنت ته به داخلوي. برحال جبا فضایلی دي ډیر خبرې دي. قول وتو یو نبی صلی الله تعالی علیه وسلم هو الله الا پاک یو احد یکیدا الله الصمد الا بنیاز ذات چاته حاجتمان نه ده. لم یلد نه د سیک زیږ ولیدي چا پلور نه ده، ولم یولد نه دای زیږ دلی ده اچاز یای نه ده، ولم یکن نشتله د سره کفوا سیول برابر احد نه هیڅ نه په ذات شي نه په صفات شي. الله پاک به مثل ذاته اده کې سمبل هیڅ کارنامه نه شکړای نه کړی دي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک په آخري شپې لکه د نن سبو چې دي بس په ختمېدو دي، نن غادو وتوشتمر غادو که شپږویشتمه رژادو به هر حال دمره زیات محنت پې کړو، دمره زیات کوشش پې کړو چې په نېرې شبې د مبارک دمره زیات کوشش نه کړلو. مخشې تیر شول بهرحال چې د مبارک په خپل بال بچ بیا ویښول، خپل زون بیا بهرحال د الله پاک عبادت ته همیشه لایق کولو. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.